اصل کې قسم په درې قسمه دی. یو یمین لغو دی، یو یمین منعقده دی، یو یمین غموس دی. درس کې دی درې قسمه قسم دی: یمین لغو، یمین غموس او یمین منعقده. یمین لغو هغه وي د بعض خلکو د جبه اسید عادت شوی وي، لکه اکثر د افغانیانو چې کله دی خبره کوي کنه والله والله ار خبره کوي والله کوي والله داسي والله داسي. اوس دا والله لفظ دې د قسم نیت نه وکړي خو اسی جبه عادت شوی داسي د خوري نوزي دته یمین لغو ولا شي پدې کې ګناه نشته ده. دوم یمین لغو تعریف دا شوی چې تا یو کار کړو خو یې درنو، یو کار دې کړو یې درنو، نو چارته لکه پلان کې کار دې کړی دی، تا قسم کو چې قسم دې مان دې کړی خو یې درنو، دا یمین لغو دې په دې ګناګار نه ښه چې ستانه یو خبره یې وتا په قسم کوی ما دا سکړی یمین دې کړی خو یې درنو او قسم دې کوی قسم ته ګناګارو نه دې ته یمین لغو ویل شي. دویم قسم یمین منعقده ده. یمین منعقده ده چې را روان وخت کې سره قسم خوري زه به دا کار نه کوم، قسم وکړو چې زه به دا کار نه کوم او بیا هغه کار وکړو قسم مات کو، د دې کفاره چې دا لس مسکینانو ته 2 ټیمه ډوډۍ ورکول دي، لس مسکینانو ته 2 ټیمه ډوډۍ. کو د یو سړي د دې طاقت نه رسی نو بیا 3 روزي دي. اکثر زنانه قسم خوري زه مات کم زه 3 روزي به ونی سما 3 روزي خدا هغه چا د پاره دي چې هغه لس مسکینانو ته د ډوډۍ طاقت نه لري. لس مسکینانو ته 2 ټیمه ډوډۍ چې دا 15 ډلې غنم دي په دې حساب سره 15 ډلې غنم، نو 15 ډلې غنم قیمت تراوالی په لس مسکینانو دي تقسیم کی هم د قسم کفاره وشوله. دا هغه قسم چې تا پر روان وخت خول دی چې دا کار بزنه کوم بیا دی وکړو د دې کفاره شته دی ښا. یا لس مسکینانو ته 2 ټیمه ډوډۍ یا 15 ډلې غنم دا غنن سبا چې کم قیمت کیږي په لس مسکینانو به تقسیم کې لس نه زیات نه کم. دریم قسم یمین چې دی یمین غموس دی. یمین غموس، یمین غموس دا خطرناک قسم دی. دا کوم قسم دی چې تا یو کار کړی وي او خضر ته پتر چې ما کړی بیا قسم خوري چې ما نه دی کړی. تیر وخت کې یو کار کړی دی او خضر ته پتر چې ما دا کار کړی دی بیا قصدن قسم خوري ما نه دی کړی. دې یمین غموس ویل شي. غموس د غمس نه دی، غمس ویل شي منډل ته. دا قسم انسان په ور د جهنم کې ورمنډي، ځکه دې یمین غموس وي. د دې کفاره نشته ښا، د دې کفاره نشته دی. بس د دې کفاره دار چې د الله نه توبه او د الله نه بخنه غواړه، بس د الله نه بخنه غواړه الله ما معاف کړه بس غټه ګناه را نشوي درو. د دې کفاره نشته، دومره خطرناک قسم دی. نو 3 قسمه قسم شو: یمین لغو، یمین منعقده، یمین غموس. یمین لغو هغه دی چې بی اختیار دی، بی اراده دی دخلي نه وته. یمین منعقده هغه دی چې پر روان وخت کې یو کار ته قسم کړو بیا درنه وشو، دغه کفاره شته. یمین غموس هغه دی چې قصدن د قسم کو په تیر وخت کې یو کار کړو او تا یې مانه دی کړی. مثال پته